شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربان دی. الف لام میم. الله هغه همیشه ژوندې ذات چې ټول کائنات په اختیار کې دی. داغه نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه پتا باندې دا کتاب نازل کړو چې د حق سره راغلی دی او د هغه کتابونو تصدیق کوي چې د دین مخکې نازل کړي شوی وو. د دین مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړي دي او هغه فرقان نازل کړي دي چې هغه د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون کې دي. اوس چې کم خلک د الله د حکمونو قبلول نه انکار وکړي هغه ته یقینا سخت سزا ملاويږي. الله د لوی طاقت مالک دی او د بدای بدله ورکون کې دی. بشکا د ځمکې او د اسمان یو سیز د الله نه پټ نه دی. دا هم هغه دی چې تاسو شکلونه تاسو د مایندو په خېټو کې هغه سي جوړوي چې څنګه خوښشي. دغه زبردست حکمت والا نه بغیر بل خدای نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه خدای دی چې پتاي دا کتاب نازل کړي دی. په دې کتاب کې دوه قسمه آیاتونه دي. یو محکمات چې د کتاب اصل بنیاد دی او بل متشابهات د کوم خلکو په ځلونو کې چې کوګواله دي هغه د فتنې جوړولو په لټون کې همیشه په متشابهات پسې لګېدلی وي او داغه د معنی بدلولو کوشش کوي. حالکه داغه په حقيقي مطلب د الله نه بغیر بل څوک نه پوهیږي. او کم خلک چې پاکو عالمان دي هغه وایي چې زمونږه په دې باندې ایمان دي دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي. او رښتیا خبره دادا چې صرف عقلمند خلک د یو سیز نه صحیح سبق اخلي. هغوی د الله نه دعا غواړي چې اے زمونږ پروردګارا هر کله چې تا مونږ په نیغ لار روان کړیو نو بیا چرتا زمونږ زړونه کاږه نکړي. مونږ ته د خپل خزانه نه رحمت راو بخا زکه چې هم ته په حقیقت کې بخون کې یې. اے ربا بشکا چې ته را جمع کون کې یې د ټولو خلکو لرا په داسې ورځ چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشته. بشکا چې الله د خپل وعده نه خلاف نه کوي. کم خلک چې د کفر په لار روان شوي دي د الله په مقابله کې با نه داوی خپل مال پکار راشي او نه اولاد. هغوی به د دوزخ خشاک وي. داوی به هغه سي انجام وي لکه څنګه چې د فرعون د ملګرو او داوی نه د مخکینو نافرمانو خلکو شوي دي چې هغوی د الله آیاتونه دروغ وګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی د خپل ګناهونو په وجه راونیول او حق داده چې الله سخت سزا ورکون کې دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې ستاسو د دعوت نه انکار کړي دي هغه ته وایا چې هغه وخت نږدې دی چې په تاسو باندې با غلیبه وکړي شي او دوزخ ته به وشړل شي او دوزخ ډیر خراب ځای دی د استوګنی. هغه دوډلی چې په بدر کې د یو بل سره او جنگیدلې ستاسو د پاره په هغه کې د عبرت یو نخوا. یو ډله د الله په لار کې جنگیدله او بل ډله د کافرانو وا. کتونکو د سر پستر ګلی دلا چې د کافرانو ډله د مؤمنانو د ډلې نه دوچند ده. خو د نتیجې نه دا ثابت شوه چې الله چاله اوغاړي هغه لفته او امداد ورکوي. د سترګو د خاوندانو د پاره پدې کې ډېر عبرت پټ پروت دی. د خلکو د پاره زړه غختون کې سيزونه لکه خزي اولاد د سروس پینو خزانه نخدار خولي اسونه ساروي او د فصل زمکي ډېر خسته جوړ کړي شوی دي. خدا ټول د دنیا د یو څو ورځو د ژوند سامان دی. په حقیقت کې چې کم خم مقام دی هغه د الله سره دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې آیا زدرته او خیم چې دغه نه زیات بهتر څه دی دا دی چې کم خلکو د تقوا لار اختیار کړه دا غوي د پاره د خپل رب سره باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي هلته به غوي ته همیشه ژوند حاصل وي. پاکي بیبيانی با دا غوي ملګری وي او د الله رضا به ورته حاصل وي. الله د خپل بندگانو په هر حرکت جوور نظر لري. دا هغه خلک دي چې وایي چې اے زمونږ ربا مونږه ایمان راوړو زمونږ خطاګانی معاف کړه او مونږه د دوزخ د اور نه بچ کړه. دا خلک صبر کوونکي دي رښتینی دي فرمانبردار او سخیان دي او د شپې په آخري وختونو کې د الله نه د بخانه دعاګانې غواړي. الله په خپل گواهی کړی دا چې داغه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته او دا گواهی فرښتو او عالمانو هم کړی دا. هغه په انصاف باندې قائم دی. واقعي داغه زبردست حکیم نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. د الله بنز دین صرف اسلام دی. د دې دین علاوه چې کمی مختلفي طریقې هغه خلکو اختیار کړي چاله چې کتاب ورکړي شوی وو نو داغوی د دې مختلفو طریقو اختیارول وجه د دینه بغیر بل هیڅ نه و چې هغه د علم راتلو نه رستو په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل
او څوک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار وکړي نو داغه په حساب اغستلو کې د الله څخه وخت نه لګي. اوس کو چری تاسو سره داخلك جګړې کوي نو تو ورته وایا چې ما او زما پیروکارانو خود الله حکمونو ته غاړه کې خودلی ده. نو بیا د اهل کتابو او غیر اهل کتابو نه تاسو کړئ نو کو غاړه کې خودلا نو نیغه صحیح لاري بیا مونږ او کو دا غینه مخواړو نو پتا باندې خو صرف د پیغام رسولو ذمہواری وا وړاندې الله په خپل د خپل بندگانو معاملاتو ته ګوري. بشکا کم خلک چې د الله د حکمونو منلو نه انکار کوي او داغه پیغمبران په ناحق وجني او د خدای په مخلوق کې هغه خلک وجني څوک چې د عدل او انصاف د حکم کولو لپاره راپاسي هغه ته د دردناکي سزا زیره واوروا. دا هغه خلک دي چې په دنیا او په آخرت دوانو کې عملونه ضایع شول او داوی مددگار هیڅوک نشته. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا اونلیدو چې کوم خلکو ته د کتاب د علم نه صحیح سملاو شوی دا داوی حال څه دی. هغه چې کله د الله کتاب ته د دې لپاره راو بلل شي چې هغه داوی په منځ کې فیصله وکړي نو په هغه کې یو ډله داغه نه څنګه کوي او فیصله ته دراتلو نه مخ اړوي. دوی داسې کار زکه کوي چې دوی وایي چې د دوزخ ور خو به مونږ پوری لګي هم نه او که د دوزخ سزا راته میلاویږي هم نو بس هغه به یو څو ورځې وي. هغه چې کومه غلطي عقیده د ځان نه جوړی کړی دي دغه عقیدو هغه د خپل دین په معاملې کې تیرستلې دي. خصو حال بوي د هغه کله چې مونږه هغه په هغه ورځ را جمع کړو چې دا غیر تل یقیني دي په هغه ورځ به هر سړی ته داغه د ګټي بدله پوره ورکړي شي او په هیڅ به ظلم نکېږي. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا اے الله د بادشاہي مالکا ته چې چاته حکومت ورکول غواړي نو هغه ته ورکوي او د چانه چې حکومت اغستل غواړي نو داغونه اخلي او عزت ورکوي هغه چاله چې ته غواړي او ذلیل کوي هغه څوک چې ته غواړي. خیر ستا په اختیار کې دی بشکا ته په هر څه قادر یې. شپه په ورځ کې نه نواسه او ورځ په شپه کې د سا والا سیزنا د بیسا سیز راو باسه او د بیسا والا سیزنا د سا والا سیز او به حساب رزق ورکوي هغه چاله چې ستا خوښ شي. مؤمنان دي د ایمان والونه بغیر کافران ځان لملګری او دوستان هرگز نه جوړوي. څوک چې داسې کوي نو داغه د الله سره هیڅ تعلق نشته. هو دا معاف دي چې تاسو د هغوی د ظلم نه د ځان بچ کولو لپاره په ظاهر د غسیکار وکړي خو الله تاسو د خپل ځان نه يروي او تاسو هم هغه ته واپس تلل دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق خبردار کړه چې تاسو په ځلونو کې سدي هغه کو تاسو پټوي او کو ښکارا کوي په هر حال کې هغه الله ته معلوم دي. د ځمکې او د اسمان هیڅ څه دغه د علم نه بهر نه دی او دغه اقتدار په هر څه باندې خور دی. هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس با د خپل عملونو میوه حاضر بیا مومي که خی کړی وي او که بد. په هغه ورځ با سړی دا آرزو کړي چې افسوس دا ورځ زمانه ډېر لري وي. الله تاسو د خپل ځان نه يروي او هغه د خپل بندگانو ډېر خیر خوا دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق ته وایا چې چری تاسو په حقیقت کې د الله سره مینه لرئ نو په ما بس را روان شئ. الله بس تاسو سره مینه وکړي او تاسو ګناهونه به وبخي هغه ډېر بخونکې او رحم کوونکې دی. هغوی ته وایا چې د الله او د رسول حکمونه اومني نو کو هغوی ستا دا دعوت قبول نکړو نو یقینا چې دا ممکن نه ده چې الله د داسې خلکو سره مینه وکړي چې هغوی د الله او د رسول د اطاعت نه انکار کوي. الله جل جلاله آدم او نوح او آل ابراهیم او آل عمران د دنیا په نور خلکو باندې د خپل رسالت لپاره غوړه کړی وو. دا د یوې سلسله خلک وو چې د یو بل د نسل نه پیدا شوی وو. الله هر څه اوري او د هر څه خبر دی. هغه په هغه وخت کې اوریدل کله چې د عمران خزي دا خبره کوله چې اے زما ربا کم بچی چې زما په ګېډه کې دی زه هغه ته نظر کوم هغه بستا د کار د لپاره وقفي زما دا نظرانه قبول کړه ته اوریدونکې او په هر څه پوهې. بیا چې کله د هغه جنې پیدا شوه نو وی ویل چې زما ربا دا خو می جنې وشوه حالکه چې داغه څه شوی وو هغه الله ته معلوم وو او هلک د جنې پشان نوي. خیر ما د دینم مریم کې خودو او زدا او د دې اولاد د رټل شوی شیطان د فتنې نه ستا په پناه کې ورکوم. اخر دا چې داغه رب دغه جنې په خوشاله سره قبول کړه او ډیره خیر لوی کړه او زکریا یې داغه سرپرست کړو.
زکریا چې با کلا غیلا محراب ته ورننوتو نو داغه سره وای سینه د خوراک څخه سامان موندو تپوس به تری وکړو چې مریم دا رزق تعالی د کم سین راغې هغه به جواب ورکړو چې د الله د طرف نه راغلي دی الله چې چاله وغواړي نو به حساب رزق ورکوي چې دا حالي ولیدو نو زکریا خپل رب ته आवाज وکړو چې اے ربا په خپل قدرت سره مال نیک اولاد راکړه هم ته دعا اوریدونکې یې په جواب کې ورته فرښتو आवाज وکړو په دا حال کې چې هغه په محراب کې ولاړ وو او مونږ کوو چې الله تعالی د یحیی بچي زیری درکوي هغه به د الله د طرف نه د یو فرمان د تصدیق کوونکی په حیثیت سره راځي په هغه کې به د سردارۍ او د بزرګۍ شان وي خپل ځان په قابو کې ساتونکي وي نبی بوي او پنیکانو صالحانو کې بشمار وي زکریا اویل چې ربا زما کړه به هلک د کم ځای نه وشي زه په خپل ډیر بوډا شوم او خزمي شنډه ده جواب ورته ملاو شو هم دغه سی بکیږي الله چې زغواړي هغه کوي هغه ارز وکړو چې ربا زما د پاره سنخه مقرر کړه ورته اویل چې نخه دادا چې تبا د دریو ورځې پوري د خلکو سره د اشارو نه بغیر نوري خبرې اترې نه کوي په دې دوران کې خپل رب ډیر ډیر یادوا او سحر او ماخام دغه تسبیح وایا بیا هغه وخت راغی چې مریم له فرښتې راغله او ورته وویل چې اے مریم ته الله غوړه کړې او پاکه وساتلې او د ټوله دنیا په خزو باندې ترجیح درکړه او د خپل خدمت د پاره خوخه کړې اے مریم د خپل رب تابع فرمانه اوسه هغه ته سجدي کوا او څوک چې الله ته ټټې دن کی وی داغه سره ته هم ټټېګا اے محمد صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرې دي چې مونږه تا ته د وحی په ذریعہ درخایو کینې نو ته په هغه وخت کې حاضر نه وې کله چې د هیکل خادمانو د دې غرض د پاره خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک شي او نه ته په هغه وخت حاضر وې کله چې دا غوي په منځ کې جګړه وا څو وخت چې فرښتو اویل اے مریم الله تعالی د خپل فرمان زیری درکوي داغه نوم به مسیح عیسی زوی د مریم وي په دنیا او په آخرت کې به عزتمند وي الله تبا په نزدو خلکو کې وي د خلکو سره به په زانګو کې خبري کوي او په ډیر عمر کې هم او هغه به یو صالح انسان وي د دې پاوري دو سره حضرت مریم اویل اے پروردګارا زما به بچي څنګه وشي مال خو چا لاس قدرلا هم نه دی راوړي جواب ورته وشو هم دغه سی بکیږي الله چې سغواړي هغه پیدا کوي هغه چې د یو کار فیصله وکړي نو بس دومره وایي چې اوشا نو هغه اوشي فرښتو بیا خپل خبره شروع کړه او الله با هغه ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکړي د تورات او د انجیل علم ورته وخی او د بنی اسرائیلو د پاره به خپل رسول مقرر کړي او کله چې هغه د رسول په حیثیت بنی اسرائیلو ته راغې نو وی ویل ما تاسو د رب د طرفنا تاسو لا یو نخ راوړی دا زستاسو په مخ کې د خټینا مارغو پشان یو شکل جوړوم او پاغي کې پوکې کوم نو داغینا د الله په حکم سره مارغه جوړیږي زید الله په حکم مورزادي ورون او د برګي مریض یا جزامي چې د لاس په غوتی ریږي روغوم او مړی ژوندې کوم زه تاسو ته خبر درکوم د هغه سيزونو چې تاسو خورئ او د هغه سيزونو چې په کورونو کې ذخیره کوئ پدې کې تاسو لپاره کافی نه خدا که تاسو ایمان راوړونکي یې کم تعلیم او هدایت چې زما په زمانه کې په تورات کې موجود دي زداغه تصدیق کوونکی يم او د دې لپاره راغلی يم چې تاسو لپاره ځینې هغه سيزونه حلال کړم کم چې په تاسو باندې حرام کړی شوی دي ګورئ ما تاسو د رب د طرف نه تاسو لا نه خراولې دا نو د الله نه ویریږئ او زما خبره اومنئ بشکا الله زما رب هم دی او تاسو رب هم دی نو صرف داغه د بندګۍ په لار روان شئ دا نیغه لار ده کله چې عیسی علی السلام ته محسوس شو چې بنی اسرائیل کفر او انکار تمایل دي نو وی ویل چې څوک د الله په لار کې زما مددګاران کیږي حواریانو جواب ورکړو چې مونږه د الله مددګاران یو مونږ په الله ایمان راوړی دی ته په دې خبره گواه اوسه چې مونږه مسلمانان یعنی د الله حکم ته غاړه کې خودن کیو اے ربا کم فرمان چې تا نازل کړي دي هغه مونږه اومنلو او د رسول پیروي مو قبول کړه زمونږ نوم په گواهی کوونکو کې اولیکا بیا بنی اسرائیلو د مسیح خلاف پټ تدبیرونه شروع کړل په جواب کې الله هم خپل پټ تدبیر وکړو او په داسې تدبیرونو کې الله د ټولو نه زیات بهتر دی هم دغه خو د الله پټ تدبیر وکنا چې کله ویل چې اے عیسی اوس به زتا واپس اخلم
او تا خپل ځان ته اوچتوم او چا چې ستا انکار کړی دی داغوی یعنی داغوی د ملګرتیانا او داغوی سره په ګنده ماحول کې د اوسېدو نه به تا پاکوم او پتا پسې درتلون کې خلک با د قیامت پوری په هغه خلکو باندې د پاسه لرم چا چې ستا انکار کړی دی بیا به تاسو ټول اخر مال راځي په هغه وخت کې به زستاسو د هغه خبرو فیصله کوم په کوم کې چې تاسو په منځ کې اختلاف دی کم خلک چې د کفر او د انکار په لار روان شوي دي هغوی لبا په دنیا او آخرت دوانو کې سخت سزا ورکوم او هیڅوک به دا غوي مددگار نوي او کم خلک چې د ایمان او د نیک عمل په لار روان شوي دي هغوی لبا خپل بدله پوره ورکړي شي او خپه شي چې الله ظالمان خلک نه خوښوي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا آیاتونه دي او د حکمت نه ډکی تذکری دي چې مونږ یې تا تاورمو د الله په نس د عیسی علی السلام مثال د آدم علی السلام په شان دی چې کله هغه الله د خاورې نه پیدا کړو او حکم ورته وکړو چې اوشا او بس هغه شو دا اصل حقیقت دی چې ستاسو د رب د طرف نه خودل کیږي او ته په هغه خلکو کې مشاملېږي چې په دې کې شک کوي اوس د دې علم دراتلو نو رستو چې څوک ستا سره په دې باره کې جګړه کوي نو اے محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا چې راځي چې مونږه او تاسو په خپل هم راشو او خپل بال بچ هم راولو او د خدای نه په عاجزۍ سره دعا وغواړو چې څوک په دروغ وي نو په هغه دی د خدای لعنت وي دا بالکل صحیح واقعات دي او حقیقت دا دی چې د الله نه بغیر بل هیڅوک د عبادت لایق نشته او خاص هم الله دې چې طاقت د ټول نه لوی دی او حکمت د ټول جهان په نظام کې چلیږي بیا کچري داخلك په دې شرط باندې مقابله تر نشي او مخ واړوي نو داغوی دا فساد نیت په صفاح کار شي او الله خو د فسادیانو په حال باندې خبر دی اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو یوې داسې خبرې لراشي چې هغه زمونږه او ستاسو په منځ کې یو شاندا هغه دا چې مونږ به د الله نه بغیر د بل چا بندګي نه کوو داغه سره به څوک نه شریکو او په مونږ کې به هیڅوک د الله نه سیوا بل څوک ځان لرب نه جوړوي د دې دعوت د قبلولنا کو هغه مخواړو نو صفا ورته وایي چې گواهان شي چې مونږ خو مسلمانان یعنی یوازې د الله بندگی کوونکي او حکم منونکي یو اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باره کې زموږ سره جګړه ولي کوي تورات او انجیل خو د ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوی دي نو په دومره صفا خبره هم نه پوهیږئ تاسو ته چې د کوم سيزونو علم وو نو پاغي کومو خبر سنو کړل اوس په هغه خبرو کې سله بحثونه کوي چې تاسو سره داغه هډو علم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ ابراهیم علی السلام نه يهودي وو نه عیسائی بلکې هغه یو مخیزه مسلمانو او هغه هرگز د مشرکانو نه وو د ابراهیم علی السلام سره د تعلق ساتلو زیات حقدار کو څوک دي نو هغه خلک دي چې داغه پیروي کړی دا او اوس دا نبی او د منونکي د دې تعلق ساتلو زیات حقدار دي الله صرف د هغه خلکو مرستيار او مددگار دی چې هغوی ایمان لري اے ایمان والو په اهل کتابو کې یو ډله دا غواړي چې په څه طریقه تاسو د نیغ لارې نه واړوي حال دا چې په حقیقت کې هغوی د خپل ځان نه سیوا بل څوک د نیغ لارې نه اړوي خو هغوی په دې پوهیږي نه اے اهل کتابو تاسو د الله د آیاتونو نه انکار ولي کوئ حالکه تاسو په خپل سترګو وینئ ګورئ اے اهل کتابو حق لا د باطل رنگ ولی ورکوي چې شکمن شي او سره د پوهي قصدن ولی حق پټوي په اهل کتابو کې یو ډلوای چې د دې نبی په منونکو باندې سنازل شوی دی په هغه باندې سحر ایمان راوړی او ماخام تری بیا انکار وکړي کې دې چې په دې چل د خلک د خپل ایمان نه واوړي دغه شان دا خلک په خپلو کې وایي چې د خپل مذهب د خلکو نه بغیر د بل چا خبره ممنه اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې اصل هدایت خو د الله هدایت دی او دا خاص هم داغه بخشش دی چې یو چاته هغه څور کړی شي کوم څه چې تاسو ته درکړی شوی وو یا دا چې نور خلکو ته د الله په دربار کې تاسو خلاف یو قوي او مضبوط دلیل میلاو شي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې فضل او عزت خو د الله په اختیار کې دی چې چاله ورکول غواړي هغه لای ورکوي هغه فراخ نظر والده او په هر څه باندې پوهه دی هغه چې د خپل رحمت لپاره څوک غواړي هغه خاص کوي او د الله فضل ډیر لوی دی په اهل کتابو کې خصوص داسې دي چې کتر په باور وکړي او د مالونو یو ډیره ورسره امانت کېږي نو هغه به ستا مال تا ته ادا کوي
او څوک پکې داسې دي چې ته د یوې اشرفه اعتبار په وکړې نو تر هغه به نه درکوي تر سوچي هر وخت ورته په سر ولاړ نه د دوی د دې اخلاقی حالت وجہ دا چې دوی وایي د امیانو په معاملې کې په مونږ باندې څه گرفت نشته او دا خبره هغه په الله پوری دروغ تړي حالکه دا هغه ته معلومه ده چې الله هیڅ داسې خبره نه ده کړې اخر ولی بداوی نه تپوس نه کیږي هر چا چې خپل وعده پوره کړه او د بدای نه ځان بچ کړو هغه به د الله محبوب بنده جوړ شي ځکه چې پرهیزګار خلق د الله خوښوي پاتې شو هغه خلق چې د الله وعده او خپل قسمونه په لږ قیمت خرڅوي نو دا غوي د پاره په آخرت کې هیڅ حصہ نشته د قیامت په ورځ به الله نه دا غوي سره خبرې وکړي نه به ورته وګوري او نه به پاک کړي بلکې دا غوي د پاره خو سخته دردناک سزا ده په دوی کې څه خلک داسې دي چې د کتاب لوستلو په وخت کې خپل جبي داسې اړوي چې ته بوای چې دا دوی سچ وای دا غني د کتاب خپل عبارت دی حالکه هغه د کتاب عبارت نه وي دوی وایي چې دا مونږه سوایو دا د الله د طرف نه دی حالکه هغه د الله د طرف نه نوي دوی په قصد باندې درو خبره په الله پوری تړي د یو انسان کار هم دا نه دی چې الله ورلا کتاب حکم او پیغمبري ورکړي او هغه دی خلکو ته وایي چې تاسو د الله په ځای زما بندگان جوړ شئ هغه خو به هم دا وایي چې تاسو رښتینی رباني خلک جوړ شئ لکه څنګه چې داغه د کتاب د تعلیم تقاضا ده چې هغه تاسو په خپل وای او نور خلکو ته هم ولوي هغه به هیڅ کله تاسو ته دا ونه وایي چې د فرښتو یا د پیغمبرانو نه خپل رب جوړ کړي آیا دا کې دي چې یو نبی تاسو ته د کفر حکم وکړي هر کله چې تاسو مسلمانان یې او یاد کړه چې الله د پیغمبرانو نه وعده غستری دا چې نن مونږه تاسو ته کتاب او حکمت درکړې دي سبالا کچري یو بل رسول تاسو ته راشي او کم تعلیم چې تاسو سره د مخ کې موجود دي دا هغه تصدیق کوي نو تاسو به ضرور په هغه باندې ایمان راوړئ او داغه امداد وکوي د دې وعده نه رستو تری الله تاسو کړو آیا تاسو د دې اقرار کوئ او په دې باندې زما د وعده ټینګ ذمہواری اخلئ هغه وویل چې آو مونږه اقرار کوو الله فرمایل خدانو تاسو گواهانو سي زه هم تاسو سره گوایم د دین رستو چې څوک د خپل لوز نه واپس شو نو هم هغه فاسق دی اوس آیا داخلك د الله دا اطاعت طریقه پریک دی او سبله طریقه غواړي حالکه د اسمانونو او د ځمکې ټول سيزونه چار او ناچار د الله حکم منونکي یعنی مسلمانان دي او خاص هغه ته ټول واپس دي اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې مونږه الله منو داغه تعلیم منو چې په مونږ باندې نازل کړي شوی دی هغه ټولي خبرې منو چې په ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام یعقوب عليه السلام او د یعقوب عليه السلام په اولاد باندې نازل شوی وي او په هغه هدایت باندې هم ایمان لرو کم چې موسی عليه السلام او عیسی عليه السلام او نور پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه ورکړي شوی وو مونږ په هغه کې فرق نه کوو او مونږه د الله حکم منونکي مسلمانان یو او د دې حکم منلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بل طریقه اختیارول اوغاړي نو هغه طریقه به هرگز داغنا قبول نه کړي شي او هغه به په آخرت کې ناکام او تاوانی وي دا څنګه کې دي شي چې الله هغه خلکو ته هدایت وکړي کم خلکو چې د ایمان راوړلو نه وروسته بیا کفر شروع کړو حالکه هغه په خپل د دې خبرې گواهی کړې ده چې دا رسول په حق دی او هغه ته روخانه نخي هم راغلي دي الله خو ظالمانو ته هدایت نه کوي د دوی د ظلم صحیح بدله هم دادا چې په دوی باندې د الله او د فرښتو او د ټولو انسانانو لعنت دی په دې حالت کې به دوی همیشه اوسيږي نه به سزا سپک کړی شي او نه به ورلا مهلت ورکړي شي البته هغه خلک به بچي چې د دین پس توبه وباسي او د خپل عمل اصلاح وکړي الله بخونکې مهربان دی یقینا کوم خلکو چې د ایمان راوړو نه ورستو کفر وکړو او بیا په کفر کې نور وړاندې لاړل داغوی توبه به هرگز نه قبليږي داسې خلک خو پاخو گمراهان دي یقین لرئ چې کوم خلکو کفر وکړو او هم د کفر په حالت کې سا ورکړه نو په هغه کې کو څوک دا ټول ازمکا د سرو زرونو ډک کړي او د سزا نه د بچ کېدلو د پاره په فدیه کې پیش کړي نو هغه به هم قبول نکړي شي د داسې خلکو د پاره دردناک سزا تیار ده او هغه به خپل یو مددگار بیا نمومي تاسو نیکۍ ته نشئ رسیدئ تر سوچي خپل هغه سيزونه د خدای په لار کې خرج نکړئ د کوم سره چې تاسو مینه لرئ او څه چې تاسو خرج کړئ الله به دا غینه نه خبره نوي د خوراک دا ټول سيزونه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په شریعت کې حلال دي
د بنی اسرائیلو د پاره هم حلال وو. البته ځینې سيزونه داسې وو چې هغه د تورات د نازلېدو نه مخکې اسرائیلو په خپل ځان حرام کړی وو. ورته وایا که تاسو په خپل اعتراض کې رښتینی یې نو راوړی تورات او د هغې عبارت پیش کړئ. د دین رست هم چې څوک خپلې درو خبرې په الله پورې تړي هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې الله څه فرمایلی دي رښتیاي فرمایلی دي. تاسو له پکار دي چې یو مخزي شئ او د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې روان شئ او ابراهیم علیه السلام د مشرکانو نه نه وو. بشکا د ټولو نه اولنۍ عبادت خانه چې د انسانانو لپاره جوړه شوې ده هغه هم دغه ده چې دا په مکه کې ده. دله خیر او برکت ورکړې شوی وو او د ټول جهان والو لپاره د هدایت مرکز جوړ کړی شوی وو. پدې کې سرګند نخې دي د ابراهیم علیه السلام د عبادت زید او دغه حال داده چې څوک ورته داخل شو نو په امن شو. په خلکو باندې د الله دا حق دی چې څوک دې کور ته درسېدلو طاقت لري هغه دې د دې حج وکړي او څوک چې د دې حکم دا منلو نه انکار وکړي نو هغه ته دې معلومه شي چې الله د ټولې دنیا د مخلوق نه بے نیاز دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې اے اهل کتابو تاسو ولې د الله د خبرو منلو نه انکار کوئ؟ تاسو چې څه حرکتونه کوئ هغه ټول الله ویني. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا اے اهل کتابو دا تاسو څه طریقه ده چې څوک د الله خبر مني هغه هم ته الله د لارې نه منع کوي او غواړي چې هغه په کګلاره لاړ شي حالکه تاسو په خپل گواهان یې چې هغه په نیغه لار دی. ستاسو د حرکتونو نه الله نه خبر نه دی. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي که تاسو په اهل کتابو کې د یوې ډلې خبره ومنله نو دوی به تاسو د ایمان نه بیا کفر ته واړوي او تاسو د پاره کفر ته د واپس تللو اوس څه بهانه پاتې ده. اوس تاسو ته د الله آیاتونه اورول کیږي او په تاسو کې د الله رسول موجود دی. چا چې د الله لمن په مضبوطیا سره اونې ولا نو هغه ضرور نه غلار بیا موندله. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د الله نه ویریږئ لکه څنګه چې داغونه د یریدو حق دی او تاسو لدی مرګ ناراضي مگر په داسې حال کې دی راشي چې تاسو مسلمانان یې. ټول راجم شئ او د الله رسای مضبوطه ونیسئ او ډلې ډلې مجوړېږئ. د الله هغه احسان یاد ساتئ کوم چې هغه په تاسو باندې کړی دی. تاسو د یو بل دشمنان وای هغه ستاسو په زړونو کې مینه واچوله او د الله په فضل سره تاسو رونه شوي. تاسو د ور د یوې کنتی په غاړه ولاړ وای الله تاسو داغه نه بچ کړی. دغه شان الله خپل نه تاسو ته څرګندوي. امید دی چې د دې نه په ذریعہ تاسو ته د خپل کامیابی نه غلار په نظر راشي. پتا سو کې څه خلک ضرور داسي پکار دي چې نیکۍ ته رابلل کوي د ښه کار حکم کوي او د بدو کارونه منع کول کوي. کم خلک چې دا کار کوي هغوی به فلاح بیا مومي. چرته تاسو د هغه خلکو په شان نشئ چې په ډلو ډلو کې تقسیم شو او د صفا واضحه هدایت مندلونه رستو بیا په اختلافو کې اخته شو. کم خلکو چې دا طریقه اختیار کړه هغوی به په هغه ورځ سخت سزا بیا مومي. په کوم ورځ چې به څه خلک خوشاله وي او سپین مخې به وي او څه خلک به خفا تور مخې وي. د چا مخونه چې تور وي هغوی ته به وویلی شي چې آیا تاسو د ایمان مندلو نه رستو هم د کفر لار اختیار کړه؟ خدا نو اوس د دې نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب مزه وسکئ. پاتې شو هغه خلک چې مخونه به روخانه وي نو هغوی ته به د الله په رحمت کې ځای میلاو شي او همیشه به په دغه حالت کې وي. دا د الله حکم دی چې مونږ ټیک ټیک تا ته اورو ځکه چې الله په دنیا والو باندې د ظلم کولو هیڅ اراده نه لري. د ځمکې او د اسمانونو د ټولو سيزونو مالک الله دی او ټول معاملې الله ته پیش کیږي. اوس په دنیا کې د ټولو نه بهتره ډله تاسو یې چې انسانانو ته د لارې خودنی او داغوی د حالت صحیح کولو د پاره میدان ته راایستل شوی یې. تاسو د نیکۍ حکم کوئ او د بدۍ نه منع کول کوئ او په الله باندې ایمان لرئ. که د اهل کتابو ایمان راوړې وي نو دا به داغوی په حق کې بهتره وه اگر چې په هغوی کې څه خلک ایماندار هم دي خو اکثر خلک نافرمانه دي. دوی تاسو ته هیڅ سره نشي در رسولې زیات نه زیات بس تنګول کولی شي او که دوی تاسو سره جنگ شروع کړو نو په مقابله کې به شاکوي او تختی به بیا به داسې بیوسه دیو پاتې شي چې هیڅ ځای نه به ورته امداد نه میلاویږي. هر ځای کې چې دوی ومندلی شو نو د ذلت شرق پر راپریوتو او که چېرته د الله یا د انسانانو پناه ورته میلاو شوه نو دا بیله خبره ده. دوی د الله په غضب کې گیر شوي دي. په دوی باندې محتاجی او غلامی مقرر کړي شوی ده او دا ټول هرڅه صرف په دې وجه شوی دي چې دوی د الله د آیاتونو سره کفر کوو
او دوی پیغمبران په ناحق قتل کړل دا داوی دا نافرمانی کولو د حد نه د وتلو انجام دی خدا ټول اهل کتاب یو شان ندي په دوی کې څه خلک داسې هم دي چې په نیغه لاره ټینګ ولاړ دي د شپې په وختونو کې د الله آیاتونه لولي او هغه ته په سجده پراتوي په الله او په ورځ د آخرت ایمان لري د نیکۍ حکم کوي او د بدۍ نه منع کول کوي او د نیکۍ په کارونو کې منډي وهي دا صالحان خلک دي او دوی چې سني کې وکړي دا غیبه ناقدری نکېږي الله پرهیزګار خلک خپې جنې پاتې شو هغه خلک چې د کفر طریقې خپل کړه نو د الله په مقابله کې به داغوی نه خپل مال سپکار راشي او نه داغوی اولاد هغوی خو ورته تون کې خلک دي او په ور کې به همیشه وي سچې هغوی د دې دنیا په دې ژوند کې خرج کوي داغه مثال د هغه هوا په شان دی چې په هغه کې سخت یخوالی وي او د هغه خلکو په فصل باندې ورشي چې هغوی په ځانونو ظلم کړی وي او هغه فصل ورلا تباہ او برباد کړي الله په هغه باندې ظلم نه دی کړي په حقیقت کې هغه په خپل ځان باندې ظلم کوي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خپل ډلې د خلکو نه علاوه بل څوک خپل رازدار ما جوړوي هغه تاسو د خرابولو لپاره یو موقع نه خطا کوي تاسو ته چې په سیس نقصان دررسي هغه داوی خوخوي داوی د زړونو بغض داوی د خلونو راوزي او سچي په سینو کې پټ پراته دي هغه د دینه زیات سختي مونږ تاسو لا صفه هدایت درکړي دي که تاسو عقل لرئ نو داوی سره په تعلقات ساتلو کې احتیاط کوئ تاسو د هغوی سره مینه کوئ خو د هغوی تاسو سره مینه نشته سره د دې چې تاسو ټول آسماني کتابونه منئ کله چې هغوی تاسو سره ملاويږي نو وايي چې مونږ هم تاسو رسول او تاسو کتاب منلې دي خو چې کله تاسو نه جدا شي نو تاسو خلاف د ډېر قهر او د ډېر غصې نه خپل ګوتې چیچي اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې په غصه کې وسوځي مړ شي الله د زړونو په پټو رازونو پوهیږي کو تاسو ته خېګړه در رسیږي نو پاغه هغه خفقيږي او کو پتا سو مصیبت راځي نو پاغه هغه خوشحاليږي او داوی د فریب تدبیرونه تاسو ته هیڅ ضرر نشي در رسولې خو کو تاسو د صبر نه کار واخلئ او د خدای نه په یاره کار کوئ سچ هغه کوي هغه د الله په احتی کې دي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته د هغه موقع ذکر وکړه کله چې ته سحر وختي د خپل کور نه وتلې وې او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جنگ لپاره زې په زې مقررول الله ټولي خبري اوري او د هر څه نه خبر دی دا خبره یاد کړئ کله چې پتاسو کې دوه ډلې بیزلتوب ته تیاری شوي وي او حال دا چې الله د دوانو مددگار وو او مؤمنانو له په الله باندې باور ساتل پکار دي اخر د دینه مخ کې په جنگ بدر کې الله تاسو امداد کړي وو او حال دا چې په هغه وخت کې تاسو ډېر کمزوري وای نو په دې وجہ تاسو له پکار دي چې د الله دا ناشکرۍ نه ځان وساتئ امید ده چې اوس به تاسو شکرګزار جوړ شئ اے نبی صلی الله علیه وسلم یاد کړه دا خبره کله چې تا مؤمنانو ته ویل چې آیا ستاسو د پاره دا خبره کافی نه ده چې الله ستاسو د امداد د پاره 3000 فرښتې راولېږي بشکا که تاسو صبر وکړو او د خدای نه ویریدئ نو څو وخت چې دشمن په تاسو حمله وکړي نو په هغه وخت به ستاسو رب په 3000 نه په 15000 نه خدارو فرښتو سره ستاسو امداد وکړي دا خبره الله تاسو ته زکه او خودله چې تاسو خوشاله شئ او زړونه مو مطمئن شي فتح او امداد هر څه د الله د طرف نه دي چې لوی طاقت والا او حکمت والا دی او دا امداد به هغه زکه تاسو له درکوي چې څوک د کفر په لار ځي نو چې دا غوي یو بازو پرې کړی یا ورله داسې ذلیل شکست ورکړي چې نامراده واپس لاړ شي اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فیصله په اختیاراتو کې ستا هیڅ حصہ نشته اختیار د الله دی داغه فخدا کو معاف کوي او کو سزا ورکوي ځکه چې هغوی ظالمان دي پزمکا او اسمانونو کې چې سدي داغه مالک الله دی داغه فخدا چې څوک بخي او چاله عذاب ورکوي هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي دا په سوسو چندا زیاتې دن کې سود خوراک پرېګ دی او د الله نه ویریږي امید دی چې کامیابی بیا مومای د هغه ورنه ځان اوساتای کم چې د کافرانو د پاره تیار کړی شوی دی او د الله او د رسول حکم اومنه امید دی چې پتا صبح رحم وکړي شي په هغه لار په منډه ځای کوم چې ستاسو د رب بخشش تا او هغه جنت ته ځي چې داغه فراخواله د زمکی او د اسمانونو هم ردی او د هغه خدا ترسو پرهیزګارو خلکو د پاره تیار کړی شوی دی چې په هر حال کې خپل مال خرج کوي خوا کو بدحالوي او کو خوشحالوي او چې هغوی په خپل غصه قابل لري او د نور خلکو قصور معاف کوي دا سینه کان خلق د الله ډیر خوښ دي
او دا هغوی حال داده چې کچرتا د بے حیاي کار تری وشي یا د څه ګناه کولو په وجه په خپل ځان ظلم وکړي نو زر ورته الله ور یاد شي او داغنه د خپل ګناهونو معافي غواړي ځکه چې د الله نه سیوا بل څوک دی چې ګناه معاف کولی شي او هغوی قصدن په خپل غلط کار باندې ټینګتیا نه کوي د داسې خلکو بدلا د خپل رب سره دادا چې هغوی به معاف کوي او په داسې باغونو کې به هغوی ور داخلوي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او هلته به هغوی همیشه وسی څنګه خبر لدا د نیک عمل خلکو د پاره ستاسو نه مخ کې ډېری زمانه تیری شوې دي د ځمکې په مخ وګرځي او وګورئ چې د هغه خلکو څه انجام شو چې د الله حکمونه درو غړلې وو دا د خلکو د پاره صفا او ښکارا یو خبرداري دی او کم خلک چې د الله نه یریږي دا غوي د پاره هدایت او نصيحت دی او همت مبایلای غم مکوي هم تاسو به غالب یې که تاسو مؤمنان یې په دې وخت کې که تاسو ته زخم در رسیدلې دی نو تاسو نو وړاندې هم دغه زخم تاسو مخالفي ډلې ته رسیدلې دی دا خو د زمانه واره دی چې مونږه د خلکو په منځ کې اړو را اړو پتا سو باندې دا وخت ذکر واستل شو چې الله معلومول غوښتل چې پتا سو کې رښتینی مؤمنان څوک دي او هغه خلک جدا کول غوښتل چې هغه واقعي د حق گواهان دي ځکه چې الله ظالمان خلک نه فخوي او الله د دې ازمیخ په ذریعہ مؤمنان جدا کول غوښتل او کافرانی تبا کول غوښتل آیا تاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سي جنت تلل شئ حالکه الله خلا دا معلوم کړی نه دی چې پتا سو کې هغه خلک څوک دي چې هغوی د الله په لار کې سر قربانون کې دي او د الله د پاره صبر کوونکي دي تاسو خو به د مرګ ارزوګانی کوله خدا د هغه وخت خبره وا چې لا مرګ مخې ته نو راغله دا دی هغه اوس تاسو مخې ته راغی او تاسو هغه پستر ګولې دو محمد صلی الله علیه وسلم نور سن دی بس یو رسول دی د دنیا مخ کې نور رسولان هم تیر شوی دي نو کو د مرشي یا اوجلې شي نو آیا تاسو به پښا بیرته واپس ځئ یاد لرئ څوک چې پښا واپس لاړو هغه به د الله هیڅ نقصان نه کړي البته څوک چې د الله شکرګزار بندگان جوړ شو هغه تبا الله دا غوي بدلا ورکړي یو روح والا سیز د الله د اجازت نه بغیر نشي مړ کېده د مرګ وخت خلی کله شوی دی څوک چې په دې اراده کار کوي چې په دنیا کې ورته ثواب میلاو شي هغه له بمونګه د دنیا نه صحیح سور کړو او څوک چې په دې اراده کار کوي چې په آخرت کې ورته ثواب میلاو شي هغه تبا داغه نه ورکړو او شکر کوونکو لبا مونږه داوی بدله ضرور ورکو د دینه مخ کې ډېر پیغمبران داسې تیر شوی دي چې ډېرو خدا پرستو خلکو داوی سره شریک جنگونه کړی دي پاغوی باندې چې کم مصیبتونه د الله په لار کې راغلي وو پاغه زړه نو مات شوی کمزوري نوخ کار کړي او د باطل مخ ته سر نو ټیټ کړي داسې صبرناک خلق الله خوخوي داوی بس دا دعا وا چې اے زمونږ ربا زمون ګناهونه معاف کړي زمون پکار کې چې زمون نه څه زیاتې شوي وي هغه معاف کړي زمون قدمونه مضبوط کړي او د کافرانو په مقابله کې زمونږه امداد وکړي نو اخر دا چې الله ورلا د دنیا ثواب هم ورکړو او د دینه بهتر د آخرت ثواب هم ورکړو او الله داسې نیکان خلق وخوي اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي چې تاسو د هغه خلکو په اشارو باندې عمل وکړو چې د کفر لار خپل کړی دا نو هغه به تاسو واپس په شا کفر ته بوزي او تاسو به نامراد شئ دا هغه خبري غلطي دي حقیقت دا دی چې الله تاسو ملګری دی او مددگار دی او هغه ډېر ښه مدد کوونکی دی ډېر زر هغه وخت راتونکي دي چې موږ به د حق نه د انکار کوونکو خلکو په زړونو کې یره وغورځو ځکه چې هغه د الله سره داسې سيزونه شریک کړي دي چې داغه د شریک کېدلو په حق لا الله هیڅ سند نه دی نازل کړي دا هوی اخري ځای د اوسېدو دوزخ دی او ډېر خراب ځای دی هغه چې د ظالمانو تبا نصیب کیږي الله چې د امداد کوم وعده ستاسو سره کړی و هغه وعده هغه پوره کړه په اول کې تاسو داغه په حکم سره هغه وجل خو چې کله په تاسو کې کمزوري ښکارا شوه او په خپل کار کې مو اختلاف وکړو او سو وخت چې الله تاسو ته هغه څه ښکارا کړو د کم څه سره چې تاسو محبت وو یعنی مال غنیمت نو په هغه وخت مو د خپل سردار د حکم خلاف ورزي وکړه ځکه چې په تاسو کې څه خلک د دنیا طلبګار وو او څه خلکو د آخرت خواهش لرلو نو پس دغه الله تاسو د کافرانو په مقابله کې په شا کړی چې په تاسو ازمیخت وکړي او حق داده چې الله بیا هم تاسو معاف کړي ځکه چې په مؤمنانو باندې الله ډېر د رحمت نظر لري یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو منډي وهله چاته مو پشانه قتل او رسول درته د شان ناره وهله په دغه وخت کې الله
تاسو له تاسو د دې کار دا بدله درکړه چې د غم د پاسه غم درکړو چې د بیا د پاره تاسو ته دا سبق میلاو شي چې سس تاسو د لاس نه لاړ شي یا سم مصیبت در باندې نازل شي نو چې په هغه باندې خفګانو نکړي الله تاسو د ټولو کارونو نه خبر دی د دې غم نه رستو بیا الله پتا سو کې پزینو خلکو باندې د اطمینان داسې حالت راوستو چې هغه لا خوب جټي ورکولې خو یو بل ډله چې ټول فکر بس په خپل فائدو باندې وو هغه د الله په حق لا قسم داسې جاهلانه ګمانونه وکړل چې هغه د حق نه سراسر خلاف وو دا خلک اوسوي چې آیا د دې کار په چلولو کې زمونږ هم څه حصہ شته اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې د چا پکې هیڅ حصہ نشته د دې کار ټول اختیارات د الله په لاس کې دي په اصل کې د دې خلکو پزړونو کې چې کوم خبره پټه پرته ده هغه تاسو ته نه ظاهروي د دوی اصلي مطلب دا دی چې چری د مشرع په اختیاراتو کې زمونږه سلګ ډېر اختیارات وي نو مونږ به دلته نو وجلې شوی ورته وایا چې چری تاسو په خپل کورونو کې هم وي خو چې د کوم خلکو د لپاره مرګ لیکل شوی وو هغه به په خپل د خپل مرګ ځایونو ته راوتلی او دا کار چې وشو دا ځکه وشو چې تاسو په سینو کې پټ دي چې هغه الله وازمي او سخره چې تاسو په زړونو کې دي چې الله هغه چان کړی الله د زړونو په حال ډېر خپويږي بشکا پتا سو کې چې کم خلک د جنگ په ورځ تختیدلی وو داغوی د دې غلطۍ وجه داوا چې داغوی د زینو کمزوریانو په وجه شیطان داغوی خپې خویولې وي الله وی معاف کړل الله ډېر معاف کونکي او بردبار دی اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د کافرانو په شان خبري مکوي چې خپلوانی چرته په سفر لاړ شي یا په جنگ کې شریک شي او هلته ورته څه تکلیف پیښ شي نو وایي چې هغه زمون سره پاتې شوی وي نو نه بمړ شوی وي او نه به قتل شوی وي الله دا قسم خبري داغوی په زړونو کې د افسوس سبب ګرځوي ګیننو په اصل کې خو ملکون کې او ژوندې کون کې یو الله دی او تاسو په ټولو حرکتونو هغه نگران دی کچری تاسو د الله په لار کې او جلې شي یا مړ شي نو د الله سره رحمت او بخشش چې تاسو په حصہ کې راځي هغه د هغه ټولو سيزونو نه زیات بهتر دی کوم چې دا خلک ځان لجمع کوي او که تاسو په خپل مړ شي یا او جلې شي خو په هر حال کې به الله ته ورغونډيږي اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم دا د الله ډیر لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو د پاره ډیر نرم یې او کنه چری ته تنخویا او پزړه سخت وي نو دا ټول بستا د خوانه خارشوي وو د دوی خطاګانی معاف کوا د دوی د پاره د بخنی دعاګانی غواړه او د دین په کار کې دوی هم په مشوره کې شریکوا بیا چې هر کله په یو خبره باندې ستا اراده محکم شي نو په الله باور وکوا بشکا د الله هغه خلق فخدي چې داغه په باور باندې کار کوي کو الله ستاسو په مدد باندې وي نو هیڅ یو طاقت داسې نشته چې په تاسو باندې غالب راشي او کو هغه پرې خو دی نو داغه نه پس بیا څوک دی چې تاسو امداد به وکړي شي نو چې څوک رښتینی مؤمنان دي هغه له پکار دي چې خاص په الله باندې باور ولري د هیڅ یو نبی دا کار نشي کېده چې هغه دی خیانت وکړي او څوک چې خیانت وکړي هغه به د قیامت په ورځ خپل خیانت سره حاضرېږي بیا به هر سړی ته د خپل ګټي پوره بدله ورکړي شي او پچا به هیڅ ظلم نکېږي او دا کله کې دي شي چې یو سړی دی همیشه د الله پر رضا چلیږي او هغه دی د هغه سړی په شان کار وکړي چې هغه د الله په غضب کې گیر شوی وي او اخر ځای دوزخ وي چې ډېر بد ځای دی د الله په نزد د دوانو قسم خلکو په منځ کې لوی فرق دی او الله د ټولو خلکو په عملونو نظر ساتي په حقیقت کې الله په مؤمنانو باندې دا ډېر لوی احسان کړی دی چې په هغه کې د خپل قوم نه یو داسې پیغمبر راپورته کړو چې د الله آیاتونه هغه ته اوروي دا غوي ژوند پاکوي او هغه ته د کتاب او د پوهې تعلیم ورکوي حالکه دا خلک د دین مخ کې په ښکارا گمراهۍ کې پراته وو او دا تاسو څه حال دی چې کله در باندې مصیبت راغې نو اومویل چې دا د کمی خاړي راغې حالکه په جنگ بدر کې د دې دوه مصیبت ستاسو د لاسه مخالفي ډلې ته رسیدلې ده اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا دا مصیبت تاسو په خپل ځان راوستلې ده بشکا الله په هر څه باندې قادر دی کم نقصان چې تاسو ته د جنگ په ورځ در رسیدلې وو هغه د الله په حکم سره در رسیدلې وو چې الله دا معلومه کړي چې په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي هغه منافقان چې کله ورته ویل شو چې راشي د الله په لار کې جنگ وکړي یا کم نه کم د خپل خار حفاظت وکړي نو ویل چې کوم ته معلومه وي چې نن به جنگ وي نو موږ به ضرور تاسو سره تلی وي دا خبره چې کله کوله په هغه وخت کې هغه د ایمان په نسبت کفر ته زیات نږدې وو هغه په خله هغه خبرې کوي چې په ځلونو کې نوي
او سچي هغه پزړونو کې پټ ساتي الله هغه خپې جنې. دا هغه خلک دي چې په خپل خو ناس پاتې شو او دا غوي کم رونه چې جنگ لاړل او هلته اوجل شو نو دا غوي په حق لای اویل چې کچري دوی زمونږه خبره منلې وي نو نه به وجلې کېدل. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا که تاسو په دې خپل وینا کې رښتینی یې نو کله چې تاسو خپل مرګ راشي هغه د خپل ځان نه منع کړئ. کم خلک چې د الله په لار کې قتل شوی دي هغه مړ مګنئ، هغه په حقیقت کې ژوند دي، د خپل رب سره ورته رزق ملاويږي. سچي ورلا الله د خپل فضل نور کړی دي په هغه خوشاله دي او په دې خبره مطمئن دي چې کم مؤمنان دا غوینه رستو په دنیا کې پاتې شوی دي او لا حالته ندی رسیدلی دا غوی د پاره هم د سیری او د غم موقع نشتا. هغوی د الله په انعام او داغه په فضل باندې ډیر خوشاله دي او هغوی ته معلومه شوی ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. د هغه مؤمنانو اجر چې د زخم رسیدلو نه وروسته هم هغوی د الله او د رسول په आवाज باندې لبیک ویلو او حاضر شو. په هغوی کې چې کم خلک نیکان او پرهیزګار دي دا هغوی د لپاره لوی اجر دی. هغه مؤمنان چې خلکو ورته ویل چې تاسو خلاف ډیر فوجونه راجمع شوي دي دا غوی نه ویریږي نو د دې خبرې په اورېدو سره دا غوی ایمان نور هم زیات شو او هغوی له جواب ورکړو چې زمونږ د پاره الله کافی دی او هغه ډیر ښه کار سمون کې دی. اخر دا چې هغوی د الله د نعمت او د فضل سره واپس راغلل هغوی ته هیڅ قسم ضرر هم اون رسیدو او د الله پر رضا باندې د تللو عزت ورته هم حاصل شو. الله ډیر فضل کوونکی دی. اوس تاسو ته پته ولګی دا چې هغه په اصل کې شیطان وو چې د خپل دوستانو نه خامخا خلک یې رول. نو دا بیا د پاره تاسو د انسانانو نه مې ریږئ زمانه یې ریږئ که تاسو په حقیقت کې د ایمان خاوندان یې. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کم خلک چې د کفر په لار کې ډېری منډي وهي دا غوي دغه منډي دي تا خفنه کړي دوی الله ته هیڅ نقصان نشي رسولې. دا الله دا اراده ده چې دا غوي د پاره په آخرت کې هیڅ برخه مقرر نکړي او اخر هغوی ته سخت سزا ملاوي دونکي ده. کوم خلکو چې ایمان پرې خو دي او د کفر خریدار جوړ شوی دي هغوی یقینا د الله هیڅ نقصان نشي کولای. دا غوی د پاره دردناک عذاب تیار دی. دا کم مهلت چې مونږ دوی لا ورکو دا دي دا کافران د ځان په حق کې خنه غني. مونږ ورله مهلت زکه ورکو چې دوی د ګناه پیټه خدرون کړي بیا د دوی د پاره سخت ذلیل کون کی سزا ده. الله تعالی به مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نګدي په کم حالت کې چې استاد وي هغه به پاک خلق د ناپاک خلکو نه خامخا جدا کوي. خدا الله طریقه دا نه ده چې تاسو د غیب نه خبر کړي. د غیبی خبرو خودلو د پاره خو الله چې د خپل رسولانو نه سو غره کول غواړي هغه غره کوي. نو د غیبی کارونو په حق لا په الله او دغه پر رسول باندې ایمان ساتي. کو تاسو د ایمان او د تقوا په لار لاړئ نو تاسو ته ډیر اجر میلاو شي. په کوم خلکو چې الله خپل فضل کړی دی او بیا هم هغوی شومتیا کوي نو هغوی دی دا خیال نه کوي چې دا شومتیا د هغوی د پاره خدا نه دا د هغوی په حق کې ډیره بده ده. چې هغوی په خپل شومتیا راجمع کوي هغه به د قیامت په ورځ د هغوی د غاړي زندي جوړ شي. د ځمکې او د اسمانونو میراث د الله دی او تاسو چې څه کوئ الله دا غي نه خبر دی. الله د هغه خلکو خبره واورېده چې وایي چې الله فقیر دی او مونږ غنیان یو. دا غوی دا خبرې به هم مونږ لیکو او د دینه مخکې چې هغه کم پیغمبران په نه حق قتلول هغه هم دا غوی په عملنامه کې لیکل شوی دي. کله چې د فیصله وخت راشي مونږ به په هغه وخت هغه ته وایو چې هو اوس د دوزخ د عذاب مزه وسکئ. دا تاسو د خپل لاسونو ګټه ده. الله د خپل بندگانو لپاره ظالم نه دی. کم خلک چې وایي چې مونږ ته الله هدایت کړی دی چې تر هغه پوری با هیڅ یو رسول نه منو تر سوچ هغه زمون په مخ کې داسې قرباني اونکړي چې غیبی ور راشي او هغه اخري. اے نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته وایا تاسو ته زمانه مخ کې ډیر رسولان راغلي دي چې ډیری روخانه نخي راوړي وي او هغه نخای هم راوړي وا د کمی چې تاسو ذکر کوی. نو کو د ایمان راوړلو د پاره په دې شرط وړاندې کولو کې تاسو رښتینی یې نو بیا هغه رسولان تاسو ولي وجل. اوس اے نبی صلی الله علیه وسلم کچری دا خلق تا دروغجن غني نو ډیر رسولان ستانه مخ کې دروغ غړل شوی دي چې هغه ښکارنخي او صحیفه او رڼا ورکونکي کتابونه راوړي وو. اخر با هر سړی مري او تاسو ټول به د قیامت پر ورځ خپل خپل پوره بدله بیا مومای. کامیاب په اصل کې هغه دی چې هلته د دوزخ د ورنه بچي او جنت ته داخل کړي شي. پاتې شو دا دنیا نو دا د دوکې یو سیز دی. اے مسلمانانو تاسو به
پخپل مالونو او پخپل نفسونو کې خامخا ازمیل کېږي او تاسو به د اهل کتابو او د مشرکانو ډېری د تکلیف خبري اورئ کو په دې ټولو حالاتو کې تاسو صبر وکړو او د تقوا په لار ټینګ پاتې شوي نو دا ډېر د حوصله کار دی اے نبی صلی الله علیه وسلم د اهل کتابو ته هغه وعده هم ور یاد کړه چې الله تری اغستلی و چې تاسو به د کتاب تعلیمات په خلکو کې خوروي او هغه به پټ نه ساتي خو هغه کتاب شاته وګرځوو او په لږ قیمت باندې هغه خرڅ کړو څومره خراب کاروبار دی چې دا دوی کوي ته هغه خلک د عذاب نه محفوظ مګنه چې هغه په خپل کارونو باندې خوشاله دي او غواړي چې په داسې کارونو دي داغوي صفاتونه وشي چې په حقیقت کې هغه کړي نه وي په حقیقت کې داغوي د پاره دردناک سزا تیار ده د ځمکې او د اسمانونو مالک الله دی او هغه په هر څه باندې قدرت لري د ځمکې او د اسمانونو په پیدا کولو کې او شپه او ورځ په یو بل پسې بار بار راتلو کې د هغه عقلمندو خلکو د پاره ډېر نه خېدي چې هغه په ولاړه پناستا او پملاستا په هر حال کې الله یادوي او د ځمکې او د اسمانونو په جوړښت کې غور او فکر کوي هغه به اختیار وایي چې اے پروردګارا دا ټول هرڅ تا به فائدې او به مقصد نه دي جوړ کړي ته پاکه د ابس کار کولونه نو اے ربا مونږ د دوزخ ته عذاب نه بچ کړي تا چې څوک دوزخ ته داخل کړو هغه دی په حقیقت کې په ډیر ذلت او شرمندګۍ کې واچو او بیا به د داسې ظالمانو لپاره هیڅوک مددگار نه وي اے ربا مونږ یو आवाज کوونکی واورېدو چې خلک ایمان ته رابلل او ویلي چې خپل رب اومنه نو مونږه داغه بلنه قبول کړه نو اے ربا کمی خطاګانې چې زمونږ نشوي دي هغه راته معاف کړه او کمی بدای چې په مونږ کې دي هغه رانه لري کړه او زمونږ خاتمه د نیکانو خلکو سره وکړه اے ربا کمی وعده چې تا د خپل رسولانو په ذریعہ کړی دي هغه زمونږ سره پوره کړه او د قیامت په ورځ مونږ مشرمنده کوا بشکا ته د خپل وعده خلاف کوونکې نه یې په جواب کې ورته خپل رب او فرمایل ز پتا سو کې د هیڅ عمل نه ځای کوم وسړی وی او کو خزي تاسو ټول د یو بل هم جنس یې نو کوم خلکو چې زما د پاره خپل وطنونه پرې خودلې دي او زما په لار کې د خپل کورونو نه استلې شوی دي او تکلیفونه ورسولې شوی دي او زما د پاره جنگونه کړې دي او وجلې شوی دي دا وی ټول ګناهونه به زماف کړم او داسې باغونو ته به داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهيږي دا بدله ده داوی د الله سره او بهترینه بدله خاص هم د الله سره ده اے نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا په ملکونو کې د نافرمانو خلکو منډي دي تا دوک نه کړی دا بس د دې یو سورزو د ژوند لګي مزيدي بیا به دا ټول دوزخ ته دي چې د ټولو نه خراب ځای د قرار دی د دې برعکس چې کم خلک د خدای نه په یاره ژوند تیروي دا غوي د بارا داسې باغونه دي چې لاندې تریبا ولې بهيږي پاغي کې به همیشه اوسيږي دا د غوي د بارا د الله د طرف نه د میل مستیا سامان دی او چې د الله سره دی هغه د نیکانو خلکو د بارا د ټولو نه بهتر دی په اهل کتابو کې هم څه خلک داسې دي چې الله مني او په هغه کتاب باندې ایمان راوړي چې تاسو ته را لېږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم ایمان لري چې د دینه مخکې هغه ته را لېږل شوی وو الله ته ټټ دی یعنی د الله نه یریدون کې دي او د الله آیاتونه په لږ قیمت نه خرڅوي دا غوي بدلا د خپل رب سره ده او الله په حساب کولو کې وخت نه لګوي اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د صبر نه کار واخلي د باطل پرستو په مقابله کې ټینګ مضبوط اوسئ د حق د خدمت لپاره ملا تړلې تیار اوسئ او د الله نه یریږئ امید دې چې کامیابی به بیا مومئ